زمونږ کلي کې یو ښځه وه هغې یو کوټه جوړه کړه پخوانی خبره یو سړي ته یې ونیوه ښځه لاړه او جج سره یې درخواست وکړه وی دا جج صاحب دا کوټه مې جوړه کړه او دې ظالم رانه ونیوله ښځې م وکیل ونیوه جج او هغه سړي ظالم چې ځمکه نیولې وه کوټه هغه م وکیل ونیوه پخوا به دې خلکو پټکي په سر وه زما د یادم دا چې څومره مشران بوډاګان به دوی به خامخا پټکې په سر نه جج به قوله وانه پټکې به یې په سر دا دغه وکیل دا هغه سړي وکیل نو هغه وکیل په دې ښځې جرحه وکړه دې ښځې ته وایي ترورې دا کوټه ستا ده وایي دې سړي رانه نیولې ده ستا د موکل چې ته چاره طرف نه وکالنه کې وی ترور یو تپوس ته نه کوم وی وایه وی د دې کوټې څو لاړې دي دې کې برګې تیرونه څو دي دا کستی خو تا ته به د خپلې کوټې برګې لاړې معلومې ښځه حیرانه شو چې خدایه وکیل صاحب دا د څنګه سوال وکړو ما خو یو ځل جوړه کړې ده په خپله نه په لیبر مزدور ګلکار مې جوړه کړې ده ما خو یې دغه نه دي شمېرلې لرګې دا دې څه اوس که ویم چې خدایه ما ته یې لرګي نه دي معلوم نو وکیل صاحب وایي ستا څنګه کوټه ده دا خو ستا نه ده که ویم چې معلوم دي نو ما ته خو نه دي معلوم نو ښځه هغه وکیل ته وایي وکیل صاحب وایي دا کوټه خو ما یو ځل جوړه کړې ده او دې ظالم رانه نیولې ده مې برګې لرګي نه دي شمېرلې خو هسې تا نه یو تپوس کوم چې ته دا پټکې هر سهار وې او ماښام یې کوزې او بیا سهار وې او ماښام یې کوزې ستا د دې پټکي څو وله دي په بوهتل وکیل غلی شو چې خدای دا په کومې ښځې واوړې ده وی نه کوټه خو ما یو ځل جوړه کړه پټکې خو ته هر سهار وې او ماښام روانې څو وله دي بس وکیل خوان نه لاړې بیا دی غږ یې نه شو کوی نو تا ته د خپل پټکي ولونه نه دي معلوم نو ما ته د کوټې لرګي څه معلوم دي